बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। موږ مخکې خبره کړې وه مخکې خبره کړې وه چې هر کله چې موږ ګروپ پالیسي استعمالوو ګروپ پالیسي استعمالوو نو هغې دپاره موږ کمانډ مشخص کړی چې مطلب دې کمانډ په ذریعه باندې موږ کولی شو ګروپ پالیسي څه کوو استعمال کوو. هغې نه علاوه کنټرول پینل کې موږ سره لوکل سیکیورټي پالیسي وه چې هغه ورځ باندې موږ کار ونه کړو، انشاءالله هغې باندې به نن کار کوو. تیوریټیکل خو الحمدلله پوه شوي یاستئ که نه چې ګروپ پالیسي د څه نه بحث کوي او څه کار کوي. څوک کولی شي دا شرح کړي ماته ګروپ پالیسي نه چې موږ وایو ګروپ پالیسي یا لوکل سیکیورټي پالیسي، صرف ګروپ پالیسي د دې په ذریعه باندې موږ څه کولی شو. ګروپ پالیسي په ذریعه موږ څه کولی شو. کمانډ لاین مې تاسو ته ښودلی چې gp-edit.msc دی کمانډ لاین دی د څه د ګروپ پالیسي. موږ څه کولی شو ذهناً تاسو ما خبره کړې وه چې دا څه کار کوي. خو ما اگزامپل در کړی و که نه نو ګروپ پالیسي کې موږ دا خبره کړې وه چې موږ د دې ځای نه کولی شو چې څه وکړو چې څه زړه غواړي هغه انیبل کړو، چې څه زړه نه غواړي هغه ډسیبل کړو، غیر فعال کړو. یو شی دی هغه زه غواړم هایډ کړم، هغه څوک ونه ګوري نو هغه زه کولی شم دې ځای نه څه کړم هایډ یې کړم. یو څیز دی هغه انیبل دی زه غواړم دې ځای نه ډسیبل کړم، زه کولی شم. نو هغه موږ کوم ځای نه کوو ګروپ پالیسي دې ځای نه کوو. رولز دی هغه رولز اپلای کوو نو هغه به ټولو دپاره یو قسم وي. یو موږ سره کمپیوټر کنفیګریشن دی او بل موږ سره یوزر کنفیګریشن دی. اول ټول چې دی لوکل کمپیوټر پالیسي ده دا څه ده لوکل کمپیوټر پالیسي. ما تاسو ته ویلي تاسو به په یوزر کنفیګریشن کې کار کوئ ځکه تاسو د یوزرانو په حیث بدلته اوسېږئ. نو تاسو په دې کې ایډمنسټریټیو ټمپلیټس ته راشئ. په ایډمنسټریټیو ټمپلیټس کې موږ سره دلته څه کېږي کنټرول پینل دی، ډیسکټاپ دی، نیټورک دی، شیر فولډرز دی، سټارټ مینو دا، سسټم دی، وینډوز کمپوننټس دی او آل سیټینګز دی. د آل سیټینګز کې دا ټول شامل دي. آل سیټینګز کې څه دي ټول شامل دي. تاسو کله ګورئ خپل کمپیوټر کې وینډوز وکړئ که نه نو تاسو به اول وینډوز نه بعد څه کوئ چې کمپیوټر کې وینډوز وکړه بیا به څه کوئ؟ څوک کولی شي ځواب راکړي چې کمپیوټر کې تاسو وینډوز وکړه وینډوز پوره شوه که نه بیا به تاسو څه کوئ هغې نه بعد؟ څوک ویلی شي دې ځواب ماته راکړي؟ تاسو به د کمپیوټر اټو پلی آف کوئ. د کمپیوټر څه به آف کوئ؟ اټو پلی. اټو پلی کوم کمانډ دی؟ اټو پلی هغه کمانډ دی چې ستا کمپیوټر دی په دې کې انټي وایرس انسټال دی. څه انسټال دی؟ انټي وایرس پکې انسټال دی. او ستا کمپیوټر انټي وایرس انسټال وي خو انټي وایرس هم چې انسټال وي خپل رولز لري که نه په هغه رولزو باندې به ځي ورسره چې هر څه کمپیوټر ته ورکوي هغه به سکین کوي. خو که چېرې ستا په کمپیوټر کې اټو پلی کمانډ انیبل وي مطلب هر څه اټو پلی شي
نو کته به کمپیوټر ته یو اس بي ورکه او په یو اس بي کې وایرس پراته وي نو ستا کمپیوټر کې بس کېږي اتوماتیک به دا وایرس پلی کېږي نو چې وایرس اتوماتیک پلی شي څه کېږي خپرېږي چې خپاره شو ستا کمپیوټر ته وایرس څه کېږي داخليږي دا اوټو پلی دی که تا یو اس بي خلاصه کړی نه او اوټو پلی کمانډ ټیک مارک وي نو ستا کمپیوټر ته بس ورځي وایرس به ورته ورځي دې باندې پوه شوس تاسو آل سیټینګز کې وګورئ دلته په آل سیټینګز کې دلته اوټو پلی اتوماتیک تاسو څه کې پیدا کړئ څه پیدا کړئ اوټو پلی لاندې راشه ورته اوټو پلی چک کړئ چې راځي لاندې اوټو پلی برا باید موږ سره موجود وي اوټو پلی دا ګورئ ټرن آف اوټو پلی دا به تاسو ډبل کلیک کړئ دا چې ډبل کلیک کړئ دا به تاسو څه کې انیبل وکړئ دا چې انیبل کو تاسو په کمپیوټر کې اوټو پلی څه شو آف شو بند شو اوټو پلی څه شو بند شو دا چې په ډیفالت حالت کې په وینډوز کې آنی دا عادي حالت کې په هر کمپیوټر کې دا صحیح آنی دا د وینډوز خپل کنفیګریشن اتوماتیک څه کېږي دا فعالېږي دا قسم اکټیویټ کېږي په آن باندې او تاسو به څه کوئ دا به آف کوئ دا چې آف کو بیا به انټي وایرس ورول انټي وایرس پکې انسټالوئ یو اس بي ورکوئ سکین کوئ څه مسله نشته دا مهم پوینټ دی چې تاسو یو اس بي بعض خلک یو اس بي خو ما خلاصه کړی نو هغه اتوماتیک رن کېږي وایرس که ته یو اس بي خلاصه یې که نه ځکه اوټو پلی وایرس هم شته چې څنګه دې ور واچو که سی ډي که یو اس بي چې کمپیوټر ته ور واچو ډایرکټ څه کېږي خپرېږي د هغې د بلاک کولو دپاره موږ سره دا سیټینګ یې ور پوه شئ که نه راځو د وینډوز کمپوننټس ته وینډوز کمپوننټس ته چې راشو موږ خبره هم په دې کې کړې وه په دې کې وینډوز ایکسپلورر دی وینډوز ایکسپلورر کې چې دی په دې کې تاسو ته ما hide these specified drives in my computer باندې خبره کړې وه چې کله تاسو ډبل کلیک کړئ دا او دا انیبل کړئ ستاسو په کمپیوټر کې چې څومره ډرایوونه هغه به څه کېږي هایډ کېږي به ډرایوونه به څه کېږي هایډ کېږي به او دا ډرایوونه چې هایډ شي بیا نو دا ډرایوونه چې کله هایډ اوس ګوره دا ډرایوونه ټول ما سره هایډ شو چې کله ما سره ډرایوونه هایډ شي هغه به زه کولی شم د بل ځای نه م وګورم د بل ځای نه م څه کومه وګورم نو لهذا دا فایده نه کوي بیا دا به ناټ کنفیګرډ کوي اوکې به کوي تاسو به پی ورکړئ نو پریوینټ ایکسس ټو ډرایوز فرام مای کمپیوټر ته به راشئ او دې کې به تاسو انیبل کلیک کې راشئ کوم ډرایو ریسټریکټ کوئ ډي ډرایو ریسټریکټ ډي ډرایو اونلی دا اوکې کوي نو ستاسو په کمپیوټر کې به صرف او صرف کوم ډرایو ریسټریکټ شي ډي ډرایو به ریسټریکټ شي اوس پورې خیر هغه شو شوی نه دی اوس اصل کې دی کې ما سره ډي ډرایو نشته صحیح شو تاسو به بل ډرایو ورته ورکړئ ډرایو نمونه برابر کړئ ما ډرایو نمونه دلته غلط وکړي همدې خاطر باندې چې مشکلات جوړ نه شي که نه ډرایو نمونه څه کړي دي ما بدل کړي دې کې هم خیر و چې کله تاسو ډرایو نمونه څه کوئ بدل کړئ تاسو به ریسټریکټ آل ډرایوز کلیک کړئ په ټولو ډرایوونو به څه ولګېږي ریسټریکشن ولګېږي چې کله په ډرایو باندې ډبل کلیک کړئ خلاصېږي به نه دې باندې پوه شئ که نه دې کې ما مخکې تاسو ته اګزامپل هم درکړی و ها یعنې دې چې نه چې تاسو هر څه وغواړئ تاسو کولی شئ هغې باندې څه ولګوئ بندیز پرې ولګوئ ګورئ دلته موږ سره یو کمانډ دی do not move deleted files to the recycle bin خیال هم دی تاسو چې کله د کمپیوټر نه یو څه ختموئ ډایرکټ لکه دا یو فولډر دی ما جوړ کړ کریټ مې کړ نیو فولډر دی د څه په نوم باندې دی د عابد په نوم باندې دی
دا چې زه کله ډیلیټ کوم نو دا کوم ځای ته ځي؟ دا ریسایکل بن ته ځي. که زه وغواړم دا بالکل د ریسایکل بن نه وباسم نو شفت به ونیسم او ډیلیټ به وهم او یس به کړم نو دا بالکل د ریسایکل بن نه موځي. خو زه وایم چې په یو رایټ کلیک سره چې ډیلیټ ووهې دا باید ریسایکل بن ته لاړ نه شي. نو ته به داسې وکړي ډو ناٹ موو ډیلیټډ فایلز ټو ریسایکل بن. دا ریسایکل بن چې کوم فایلونه حرکت کوي کوم ورځي که نه هغه هغې ته حرکت مه ورکړو دا انیبل که ستا دا فایل چې سمپل ډیلیټ کوې دا به د کوم ځای نه وځي؟ دا به د ریسایکل بن نه وځي. کوم ځای نه به وځي؟ ریسایکل بن نه به وځي. ریسایکل بن خو نور الحمدلله پېژنئ. دا ریسایکل بن چې پراپرټیز کله تاسو راشئ دلته وګورئ don't move files to the recycle bin. صحیح شو؟ نو زه کولی شم چې remove files immediately when deleted هغه فایلونه ډایرکټ ختموه چې کوم څه شوي ډیلیټ شوي. نو دا کمانډ ډسیبل شو. کسټم سایز هم ډسیبل شو. نو لهذا چې کله هم تاسو دا تاسو مطلب ډسیبل کړه دا هم چې ډسیبل کړه اوس یو کس نه چې امتحان اخلئ تاسو ورته په ریسایکل بن کې زما په کمپیوټر کې دا کمانډ کار نه کوي دا باندې ولې کار نه کوي تاسو کولی شئ مطلب څه وکړئ هغه درته ځواب درکړي ناٹ کنفیګرډ یې کوي درته اوکې کوي نو تاسو سره په ریسایکل بن کې رایټ کلیک پراپرټیز ته راشئ دا کمانډ به انیبل کېږي تاسو سره اوس دی باندې پوه شئ که نه کومه سټاپ ډیټا دی دلته تاسو ته پرې په دې نه پوهېږئ بیا همداسې بل ځای ته نه بیایم ګوره دې کې موږ سره چې دی که نه دا ډرایوونه دي ښه دا څه دي زما په کمپیوټر کې څومره ډرایوونه دي هغه ډرایوونه دي نو دا جي ډرایو دی که نه نو دا هر یو ډرایو سره خپل سیټینګ خوري زه یم د جي ډرایو نه چې څه ډیلیټ کومه څه ډیلیټ کومه تاسو پوهېږئ تاسو چې کوم شی ډیلیټ کوئ که نه دا ریسایکل بن په کوم ډرایو کې دی دا سی کې دی دا کوم دا ډیسکټاپ باندې چې کوم ډیټا چوي دا کوم ډرایو دی دا سی ډرایو دی نو تاسو دلته وایي چې کله هم تاسو یو شی ډیلیټ کوئ که د هغې سایز 1840 MB نه کم وي یا دومره وي هغه ریسایکل بن ته راځي دې ته کسټم سایز وایي خو که 1848 سایز شو خپله ریسایکل بن نه وځي ریسایکل بن ته نه راځي اوس دې باندې پوه شو تاسو د دې کسټم سایز دی دا تاسو سایز ورکولی شئ چې کله هم تاسو د کمپیوټر نه یو ډرایو نه یو شی ختموئ که ستاسو خیال وي تاسو کله 2 GB 3 GB ډیټا ختموئ تاسو 2 کمانډه درکوي یس یا داسې وي ستاسو په سی ډرایو کې 15 MB ځای پاتې داسې خبره ده څو MB 15 او تاسو یو فایل ختموئ د ډي یا ای ډرایو نه چې هغه 1 GB دی هغه چیرته ځي ریسایکل بن ته خو نشي راتلی ولې ځکه 15 MB ګنجایش دلته دی نو لهذا دلته موږ لیمیټ ورکوو چې موږ د خپل کمپیوټر نه هر څه ختموو چې د هغې سایز د 1840 MB خپله هم ورکوی شي ورته چې 15 MB ورته سایز ورته ما ته کمانډ مه راکړو ډایرکټ یې وله نو ډایرکټ به څه کېږي ځي به دلته بس دلته که دا ګوره یو کسټم سایز یو ډو ناٹ دی بیا دا اف کېږي ورسره دا به ډسیبل شي ته ورته چې بالکل که 1 MB مې راښکاره کوه ریسایکل بن ته هغه ټول ریسایکل بن نه ختموه او کسټم سایز کې ورکوی شي چې نه لیمیټ ورکوي چې 10 MB 20 MB څومره MB چې سایز یې هغه پرېږده ریسایکل بن کې او نور څه کوه ختموه دې باندې پوه شئ دا لاندې کمانډ ډیلیټ ډسپلی ډیلیټ کنفرمیشن ډایلاګ تاسو چې کله یو څه ډیلیټ کوئ تاسو د کنفرم دا کمانډ درکوي که نه درکوي که نه دا کمانډ درکوي درته دا میسج بکس درکوي درته چې آیا ته غواړې دا ختم کړي نو زه ورته یم بالکل چې د کمپیوټر نه څه ختمومه دا میسج بکس مه راکوه ما ته دا چې ختم کوي اوکې کوي چې کله تاسو د کمپیوټر نه څه ختموئ تاسو به دا میسج بکس نه درکوي اوس ګوره ډیلیټ یې کوي میسج بکس درکوي درته هغه نه درکوي درته پوه شئ که نه دا ټګمار کې دا ښه ده چې کله سړی غلطۍ کوي نو څه ختموي نو یو چانس انسان ته ورکوي چې آیا دا ختم شي ګوره ریسایکل بن چې کله امټي کوم تاسو یو چانس درکوي
چې آیا تاسو غواړئ دا ریسایکل بن امټي کې خالی کې ورته یې اصل غواړم دا ختم کړم. اوس باندې پوه شئ زمونږ اصلي کمانډ دا دی کمپیوټر کې چې څومره په یو ځای کې ډیپ زی بیا تللی شي بیا وخت ځای کېږي ور باندې که نه زمونږ اصل کمانډ دا چې ډو ناټ موভ ډیلیټډ فایلز ټو ریسایکل بن. ریسایکل بن ته چې کوم فایلونه زه ورلیږم هغه څه کوم می موو کوه هلته هغې ته هغې نه یې وباسه نو دا چې انیبل کړي ریسایکل بن ته به بیا څه کېږي نه به ځي. دې کې هر یو کمانډ همدې قسم باندې دی. دا څومره چې تاسو ګورئ که نه صحیح شو دا ټول تاسو کولی شئ څه وکړئ ګوره د ریسایکل بن سایز زه درښیم درته میکسیمم الاؤډ ریسایکل بن سایز تاسو ډبل کلیک کړئ دا نو کسټم سایز چې دی که نه هغې د خپله سایز ورکولی شي دي نه کسټم سایز چې موږ ویلي چې ریسایکل بن ته چې تاسو کومه ډیټا ډیلیټ کوئ د کمپیوټر نه نو خو ریسایکل بن ته راځي. زه وایم چې کله یې لس ام بي پورې سایز و ریسایکل بن ته یې پرېږده او که د لس ام بي نه سایز زیات و ریسایکل بن ته یې مه پرېږده. و چې کله زه دا اوکې کړم او په ریسایکل بن ته یو فایل ډیلیټ کړي یو فایل چې ډیلیټ کړه که نه او ریسایکل بن کې څه ځای دلته موجود دی خو دا به نه راځي ولې ما ورته ویلي دي چې د ریسایکل بن ځای ما مشخص کړ ریسایکل بن سایز څومره شو لس ام بي بس لس ام بي پورې به دلته راځي او دې نه زیات به څه کېږي نه به راځي. اوس یې باندې پوه شئ که نه دا ټول کمانډونه همدا شی دي چې انیبل یې کړي تا سره به کار کوي چې ډسیبل یې کړي تا سره به کار نه کوي. او دا ډسپلی کنفرمیشن ډایلاګ وین ډیلیټینګ فایلز چې تاسو ما ریسایکل بن کې دلته وښوده که نه چې کله تاسو رایټ کلیک وکړئ پراپرټیز ته یې راشي دا ګوره انیبل دی که نه کار خو کوي که نه. نو چې کله هم تاسو ډبل کلیک کړئ دې باندې او تاسو دا انیبل کې اوکې کړئ ریفریش ورکوئ یا کله کله کمپیوټر لاګ آف غواړي او چې کله هم تاسو د دې پراپرټیز ته راشي تاسو دا کمانډ څه شو ډسیبل شو تاسو کولی شئ یو کس به دې باندې پساو کړئ څو چا نه امتحان اخلئ کمپیوټر کې څه هغه اخلئ خو دا نه د هغې تاسو کولی شئ د هغې څه وګورئ پوهه وګورئ که نه لکه داسې نه کېږي چې یو کس ټیچینګ کوي نو هغه مثال اول صنف کې درس ورکوي د شپږم پورې درس ویلی صحیح ده که نه نو که د نه څوک د اووم پوښتنو کې دا به ځواب نشي ورکولی کمپیوټر فیلډ کې هم دا خبره ده چې کمپیوټر ټیچینګ کوي ته اے ټو زیډ به ته صحیح خبرې لکه هغه ځای کې څوک د نه پوښتنه وکړي ته ورته وایې چې نه دا زموږ درس نه دا غلطه خبره ده د درس نه وروسته به هغې کې څه ورکوې معلومات به ورکوې ورته ستاسو درس نه دی خو معلومات پکې ځکه در کومه ستاسو سوی نه جګه خبره ده پوه شئ دې باندې او کاسې ځان وباسي نو ورته ویلی شي چې مطلب څه دی نه پوهېږي خبردار چې نه پوهېږم چې ځان وباسي او هغې نه باندې پوه نشته کولی شي ورته چې هغه ستاسو درس نه دی هغه وروسته راځي نو ناټ کنفیګرډ کې دا اوکې کړي بېرته به ریسایکل بن څه کېږي کمانډ نه کېږي همدا قسم نور کمانډونه هم ځکه موږ سره درس زیات دی دې کې بیا نه کېږي بېرته موږ بیک کېږو دلته تاسو که چېرته وګورئ د کنټرول پینل ته که چېرته تاسو راشئ که نه الحمدلله کنټرول پینل باندې پوهېږئ تاسو یو ځای کې ټیچینګ کوئ د کنټرول پینل درس ورکوئ نو ګوره شو آنلی سپیسیفاید کنټرول پینل آیټم دا ډبل کلیک کوئ تاسو دا انیبل کوئ دلته شو ته راشئ شو کې څه ورکومه ماوس بل څه ورکومه کیبورډ دا مې اوکې کړ دا مې اپلای کړ اوکې مې کړ ګورئ ښه تاسو کله هم کنټرول پینل ته راشئ که نه نو په کنټرول پینل کې به زه راځم دلته سمال آیکنس چې کومه نو ما سره به څه شي صرف کیبورډ او ماوس موجود دي بس که درې استادان دي که نه دې ټیچینګ کوي په یو ځای کې څو درې نو بیا د درې واړه په یو لیول ټیچینګ وکړي کمپیوټر سیکشن کې مطلب سټوډنټ زیات شو دو استادان دي یو پکې خوب کوي په کلاس کې صحیح شو که نه څه کوي خوب کوي په کلاس کې او دا دواړه چې درې واړه چې ټیچینګ کوي که نه دوی باید په یو میتھډ ټیچینګ وکړي ځکه داسې نه چې زه یو کمانډ یو شاګرد ته وښیم هغه نه یې ښودلی دلته بیا څه کېږي مشکلات راځي هغې د خاطره موږ وایو چې من چې کوم شاګردانو ته ټیچینګ کوو چې البته چې هغه شاګردان چې هغې ضعیف وي نو هغې ته سپیسیفیک کوو هر څه مشخص کوو چې په کنټرول پینل کې به دا شیان ورته وایو لکه اوس ما کیبورډ موس کړه که نه هلته موږ شیان ورکوو چې کنټرول پینل کې به دا ساده چې دي لس دا به ورته وایو بس نور ورته وایو چې وینډوز هم څه شوه ختمه شوه ګرځئ نو کوم ځای نه موږ کولی شو هغه موږ دې ځای نه کولی شو
چې صرف په کنټرول پینل کې ماته دا آیټم وخه نور به کې څه کوه مخه او ناٹ کانفیګرډ کې اوکې کوي برس یا تاسو په یو ځای کې ټیچینګ کوئ چې سیستم ایکسپورټ سیستم دی یا گوهر سیستم دی یا بل سیستم یا د افغانستان کوم سیستم دی په کنټرول پینل کې یا په کوم ځای کې صرف مشخص درس ورکول کېږي که د ایکسپورټ سیستم تاسو وګورئ که نه نو کمپیوټر کې یو دلته درس ورکړي بل هغه درس ورکړي بیا بل درکړي بل هغه ډایرکټ کنټرول پینل کې درس درکړي یو ډایرکټ منډه کې مایکروسافټ ورډ ته نو سیستم یې غلط دی کمپیوټر سیستم یې څه دی غلط دی دلته درس ورکړي بیا هلته منډه کې بیا درس ورکړي بیا هلته منډه کې نو بس اوس چې کنټرول پینل یو سړی ونه وي نو هغه به څه به پوه شي په مایکروسافټ ورډ باندې که نه نو دا کړی نو ته کولی شي مطلب کنټرول پینل کې یو خپل یو سیستم جوړی سکول لري ته کولی شي یو څیزونه راجمع کړي او هغه څه کړي برابر کړي ټولو ته بهرحال بل چې دی کنټرول پینل ته چې کوم د ایکسس کول دي ډبل کلیک دې باندې کومه او دا انیبل کومه نو کوم شاګردان چې هغې مطلب غواړي چې کنټرول پینل ته لاړ شي زه چې کله انټر ووهمه څه هغوی نشي کولی چې دلته ګور ریسټرکشنز ورته وایي په کنټرول پینل باندې ریسټرکشنز لګېدلی دی لکه ټول د مایکروسافټ ورډ شاګردان دي یو ټایم کې هغوی ته تاسو به صرف په ورډ کې کار کوئ بس هغه چې کله هم کنټرول پینل ته ځي هغې به نشي تللی بیا ولې ما به پیسه لګولی هلته پې بندیز ما لګولی نو تاسو کولی شئ مطلب چې دې چې نه ون بای ون زه ګوره کنټرول پینل کې ټول دا شیان شته دلته چې راشئ ایډ او ریموو پروګرامز ته په دې ځای کې که تاسو وګورئ په کنټرول پینل کې چې کله تاسو پروګرامونه ختموئ که نه نو دا شاګردان چې کله کوم پروګرامونه ختموي ایډ او ریموو پروګرامز نه که نه تاسو کولی شئ په هغې باندې څه ولګوئ پروګرامینګ فیچرز کې په هغې باندې بندیز ولګوئ څه ولګوئ بندیز پې ولګوئ دا دی تاسو کولی شئ یو پروګرام باندې څه ولګوئ بندیز لکه زه ورته وایم چې یو کس دی هغه غواړي د کمپیوټر نه یو پروګرام ختم کړي تاسو کولی شئ یو ټیب ختم کړي دا ټول ټیبونه دي کوم یو هایډ کا ماته څه هایډ کا ایډ پروګرام فرام مایکروسافټ آپشن دا هایډ کا هلته ټول شته پکې دا هایډ کوی شي دا هایډ کا ریموو ایډ او ریموو پروګرام دا څه کا هایډ کا او دا انیبل کا دا به کار نه کوي ښه دا هایډ دا کوم یو سیټ پروګرام ایکسس ان ډیفالټ پیج دا څه کا هایډ کا هلته موږ سره شته دی دا هم څه شي ډسیبل شي چینج اور ریموو پروګرامز پیج څه کا ډسیبل کا دا هم ډسیبل شي بل پروګرام سپورټ انفارمیشن چې دا هم ډسیبل کا نو دا مطلب چې ایډ اور ریموو پروګرام کې کمانډونه دي هغه موږ څه کړه اکثره موږ ډسیبل کړه ځینې پاتې دي چې کله زه دلته کلیک کوم دلته ټایملی چې کله زه کلیک کوم هغه به صحیح هغه ما سره ډسیبل وي زه بیا نشم کولی مطلب چې هغه پروګرامونه څه کومه ختم کوم یو کس که راځي او غواړي هغه یو پروګرام ختم کړي نو هغه نشي کولی دلته موږ سره شیان وکړه نه کمانډز وکړه نه هر یو ماته نه ښیي مکمل یې څه کړه ډسیبل کړه څه کړه ډسیبل کړه چینج یې څه کړه ډسیبل همدې قسم باندې چې هر یو پروګرام زه ختموم زه هغه نشم کولی چې نه څه کومه ختمې کومه نو بېرته به راشي دا به څه کې دا لکه دا ناٹ کنفیګر دی پریویز یې کا دا هم ناٹ کنفیګر کا بیا پریویز سیټینګ کا بیا پریویز سیټینګ کا دا هم ناٹ کنفیګر کا تاسو کولی شئ نیکسټ ته لاړ شئ بېرته پریویز که نه لکه دا ټول چې ټول تاسو انیبل کوئ نو تاسو کولی شئ همدې ځای نه بیا وکړئ که نه بس دا صحیح دی اوکې اوس به ټول تاسو سره څه کوي اکټیویټ کېږي نو تاسو د کنټرول پینل کې ډسپلی ده ډسپلی چې تاسو ته ما ویلې ده ډسپلی تاسو کولی شئ چې نه څه کوي هایډ کوي چې ډسپلی بیخي کار ونه کړي یا پرسنلایزیشن چې تاسو ما ویلی چې رایټ کلیک وکړئ پرسنلایز ته راشئ تاسو کولی شئ پرسنلایزیشن کې څه وکړئ دغه پریوینګ چینجینګ سکرین سیور ډسیبل کوي یا هغه ساوندونه چې دي هغه څه کوي ډسیبل کوي یا تاسو دا تیمز چې دي تیمز ډسیبل کوي چې کله هم ډبل کلیک پې وکړئ او دا انیبل کوي نو هلته به تیمز څه شي ډسیبل به شي یعنی د کنټرول پینل په هر یو چې موږ سره هر یو شکل کنټرول پینل کې ښکاري په هغې باندې تاسو کولی شئ څه ولګوئ بندیز پې ولګوئ رایټ کلیک پرسنلایز دا تیمز چې موږ سره دلته کوم دي اوس دا تیمز چې دلته موږ سره دا ګوره ټول ډسیبل دي دا غیر فعال دي دې باندې زه اوس کار نشم کولی خیال هم دی
تد دی ګورئ لکه ډیکټي لکه وینډوز چې اکټیویټ نه داسې موږ ته ښکاري دا یو کلیک پې کوه کار نه کوي ولې ځکه ما څه کړي دي ما ډسیبل کړي دي ځای نه او چې کله م راشم دا ناٹ کنفیګرډ کوم اوکې کوم زه کولی شم مطلب دا څه کوم دې باندې کار کوم دې باندې اوس پوه شوئ همدا قسم پرنټرز دي تاسو به که چېرته تاسو غواړئ چې ستاسو په کمپیوټر کې د څوک نوی پرنټر انسټال نه کړي تاسو به څه واخلئ پریوین ایډیشن آف پرنټرز به واخلئ نو نوی پرنټر ستاسو کمپیوټر کې څوک نشي انسټالولی بیا او پریوین ډیلیشن آف پرنټرز تاسو چې کوم پرنټر انسټال کړی هغه څوک ډیلیټ کولی هم نشي دا بندیز دی ستا په کمپیوټر کې نوی پرنټر هم نه انسټالیږي او ستاسو په کمپیوټر کې چې کوم پرنټر انسټال دی هغه به څوک ډیلیټ کولی هم نشي څه کولی شي هغه ریسټرکشن دي نه ولګوئ پروګرامز دي څومره پروګرامونه دي تاسو کولی شئ هغې باندې بندیز ولګوئ یا لینګویج دی په لینګویج هم کولی شئ تاسو بندیز ولګوئ لینګویج کې دا ټیپ هایټ کا دې باندې بندیز ولګوه دې نه کولی شي لہذا یعنی مطلب دا شو که نه چې موږ کولی شو د دې ځای نه چې په دا کنټرول پینل لیول کې په کنټرول پینل باندې بندیز ولګو همدې سیسټم باندې ډیسکټاپ چې کله ډبل کلیک کې په ډیسکټاپ بندیز لګوی شي تاسو غواړئ دا انټرنیټ ایکسپلورر آیکن په ډیسکټاپ دغه هایټ کوي یا په ډیسکټاپ باندې څومره آیکنې دي ټولې هایټ کوي او ډسیبل کړي غیر فعال کړي ټول به ډسیبل کېږي غیر فعال کېږي یا تاسو که ډیسکټاپ دلته کلیک کړئ دا ډیسکټاپ باندې نو تاسو کولی شئ ډیسکټاپ وال پیپر څه کوي دا غیر فعال کوي او په ډیسکټاپ کې څومره څیزونه دي موجود دي وي خو ډسیبل دي نو دا به نه ښودل کېږي درته تاسو کوم ځای نه کولی شئ تاسو ډیسکټاپ نه کولی شئ دا شیر فولډرز دي شیر فولډرز دې ته وایي چې دوه کمپیوټر خپل منځ کې سره شیرینګ وکړي ډیټا یو ته ولېږي هغه ډیټا په نیټورک په ذریعه البته چې هغه ته ډیټا ولېږي هغه ته ډیټا راولېږي په هغې باندې تاسو بندیز لګولی شئ صحیح شو که دې نه تاسو دا ډسیبل کړئ تاسو بیا نه شئ کولی چې یو کمپیوټر نه بل ته څه ولګوئ ډیټا ولېږي ځکه دا شیرینګ دی په دې باندې سیکیورټي څه کېږي لګېږي سټارټ مینو اینډ ټاسک بار دی تاسو کولی شئ دې کې لاک د ټاسک بار زه مثال درکړم تاسو رایټ کلیک دلته وکړئ لاک د ټاسک بار کار کوي که نه او چې کله دا لاک د ټاسک بار ډبل کلیک کړئ انیبل کړئ لاک د ټاسک بار به کار نه کوي بیا دا هسټري ګورئ دا ریسنټ هسټري چې دا اوپن کې چې کله شیان لیکئ دا ډېر نه ډسیبل کېږي څومره کمانډس چې دي نه تاسو کولی شئ ون بای ون څه کوي هغه انیبل کوئ او څه کوي ډسیبل یې کوي دې ته موږ څه وایو دا زموږ کنټرول پینل ډیسکټاپ پرې باندې آیټمز وو صرف لوکل سیکیورټي پالیسي پاتې شو هغه باندې انشاءالله سبا ته خبره وکړو مطلب جی پی ډي ډاټ ام سی په تاسو ماده وی چې تاسو غواړئ دا برابر کړئ څه ولیکئ جی پی اپډیټ جی پی اپډیټ کوئ دا چې اپډیټ کوئ نو پالیسي اپډیټ کېږي پالیسي څه کېږي اپډیټ کېږي پالیسي کله اپډیټ شوه بیا څه مسله نشته ګوره دا کمپلیټ شو مکمله او چې کله هم ستاسو کوم پالیسي غواړئ چې وکارول شي هغه ډایرکټ څه کوي جی پی اپډیټ یې کوي اټومیټیک پالیسي اپډیټ کېږي او صحیح کار بیا کوي یو ته موږ څه ویلي ګروپ پالیسي موږ جمع کوی شو یو خاصه پالیسي په کوم ځای باندې اپلای کړو هایډ دي شي که ډسیبل دي شي که انیبل دي شي موږ دې نه کولی شو بس انشاءالله که نه څوک څه پوښتنه نه لري بس به انشاءالله